أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم، اے اولاد آدم علیہ السلام، قد انزلنا علیکم لباسا، یقینا من نازل کړی دی پتاسو جامې لرا، یعنی من درکړي دي تاسو ته لباس جامې، یواری سوآتکم چې پټوي هغه بدنونو ستاسو لرا، وریشن او من درکړي دي تاسو ته جامې د پاره د ښایست، د پاره د زینت، ولباس التقوى او جامه د تقوى، جامه د ایمان او د صالح اعمالو، ذالک خیر، دا ډیر غوره ده، ذالک من آیات الله، دا دی د نشانو د الله نا، لعلهم یذکرون، د پاره د دې چې دوی نصیحت قبول کی. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے اولاد د آدم علیہ السلام، ففتنه کی دیوان چوی تاسو لرا یا گمراه دین کی تاسو لرا شیطان، کما اخرج ابویکم، لکه سرنگ چی رایستلیو والدین ستاسو، مور پلار ستاسو، من الجنت د جنتنا، ینزع عنهما لباسهما، او اباسلیوی د دې دواړو نه جامې د دوی، لیوریهما سوآتهما، د پاره د دې چې وښیي دوی ته هغه بدنونه د دوی، انه یراکم هو، بېشکه دا شیطان اینی تاسو لرا، وقبیله او اغا جماعت د اغا ذریت د اینی تاسو لرا، من حیث دهاغ زینا، لا ترونهم چی تاسو نئی دوی لرا، انا جعلنا الشیاطین اولیاء، بیشک منگر زولی دی شیطانان دوستان، للذین لا یؤمنون، د هغې کسانو دپاره چې هغوی ایمان نه راوړي، واذا فعلوا فاحشة، او هر کله چې وکړي دوی څه بې حیایۍ، څه بدکار ګناه لره، دا دوستان د شیطانانو، قالو نو وایي دوی وجدنا علیها آباءنا، مندلی دی منگ پا دے باندے پلاران خپل، یعنی مشران خپل، واللہ امرنا بها، او اللہ تعالی حکم کرے دے منگ تا پا دے سرا، قلت ورطا اوائے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، بیشک اللہ تعالی حکم نکوی پا گناہ سرا، پا بے حیائی سرا، اتقولون، آیا وائے تاسو، علی اللہ ما لا تعلمون، پا اللہ باندے ہاغ سچ تاسو تی علم نشتا، قلت ورطا اوائے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، امر ربی، حکم کړی دی ما ته رب زما، بالقسط په انصاف سرا، واقیموا وجوهکم، او حکم کړی دی ما ته رب زما چې قایم کوي تاسو مخونه خپل، یعنی نیغ اوسئ تاسو، عند کل مسجد، په وخت د هر یو سجدې کې، یعنی د هر یو عبادت کې، ودعوه، او رابلی دغی اللہ لرا، یا دعا غواړی دغی اللہ نا، مخلصین له الدین، پداس حال کی چه خالص کون کی دغی اللہ لرا دین خپل، تابداری طاعت خپل، کما بدأکم، لکه سرنگ چه پیدا کړی تاسو په اول ځل،
تعودون هم دق رنگی به دوباره را چوتوی تاسو دوباره برا پورته کوي تاسو فریقا هدا یو ډله ده د خلقو چې هدایت کړي الله تعالی هغوی ته وفریقا او د یو ډله حق علیهم الضلاله چې ثابته شوې ده په دوی باندې ګمراهي انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء بیشک نیولی دی دوی شیطانانو لره دوستان من دون الله ما سوا د الله نا یا په مقابله د الله کې ويحسبون او دوی ګمان کوي انهم مهتدون چې بیشک دی دوی په نیغه لار په هدایت یا بنی آدم اے اولاد د آدم علیہ السلام خذو زینتکم اغوندی تاسو اغی خایس خپل لرا راواخلی تاسو اغی اسباب د خایس لرا یعنی اغوندی اغی جامی خپلی پاکی عند کل مسجد په وخت د هر عبادت کې وکلو وشربو او خری تاسو او سکی تاسو ولا تسرفو او اسراف مکوی د حد نه تجاوز یا فضل خرچی مکوی انه لا يحب المسرفین بیشک الله تعالی نخو خوی اسراف کونکو لرا